والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجبتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارض مستقبل وديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سورة الأحقاف مکی سورت
نزول کے شپکش پیتم پس دا سورة الجاثیین نازل شوه دے او ترتیب دا سورتوں کے شپک سالو اختم دے پس دا سورة جاثیین دا سورة مومن یو مضمون روانو چھپائی کے مسئلہ توحید او پاغی باند شبہات او اعتراضات سورہ حامیم سے دھکے سالور او داغی جوابونا بیا سورہ شورا کے درے نور اعتراضات او داغی جوابونا سورہ زخرف کے او جاسیہ کے یو اعتراض او داغی جواب سورہ احقاف کے بلا شبہ او داغی جواب بلا شبہ دا مشرکین و دعوی شاگوی دانیکان بندگان منگا ذکر آمدد کرو چدائی زمانگا کار سر ترسی اور زمانگا کار پورا کئی داغی رد کئی پاتو اجتماعات کے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة آدیانو چه دنی زیکت دپارا مددگاران نیولیو ناغی ولی امدادو نکو چه توائی زمن کارون سر ترسی نداغی امدادی ولیو نکو داغی کار سر تر نرسو اولی صورت کے ترغیب ورگئی قرآن کریم تا حام میم اللہ پوئی کی پمانا دی حروفو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رات للکتاب دی طرف دا اللہ غالب حکمت والانا نجی پیدا گڑی منگا اسمائنا اسمکیوا چمیند دی دوارو کی دی مگر دپار دخکار کل دا حق بالحق لئزار الحق یا بالحق پر اشتیابان دی واجل مسمع اتر نیٹی مقرری پورے اواگسان چی کفریو که داغنا چی دیرو لشوی دی اراس کئیو قل رأیتم ما تدون من دون اللہ وای پیغمبرہ خبر را گئی مالا دا چتاسو رحمت کوئی بغیر دا اللہ نا ارونی ماذا خلقو من الارد ما توخائی دی سپیدا کری اسمکینا مطالبہ دلیل کئی دا مشرکنا چتے رحمت کے تو تا چگے وے دلیل پہ سے پیدا کری ارونی ماذا خلقو من الارض ما توخایئیو سب پیدا کری دی دسمکینا سدلیل خوخایا کنا سورہ لقمان آیت نمبر 11 یو لسم گوری انتموئی یو لسم آیت سورہ لقمان یو اشتم سپارا هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونے دادا اللہ پیدائش دے اخائی ماتا سپیدا کردیا کسانو چھ بغیر دا اللہ نے دیرہ مدد کئیو دا خو اللہ کردی دی دی اخائی کنا دی سپیدا کردی هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونے ما توخائی سے پیدا کردیا کسانو چھ بغیر دا اللہ نے دیرہ مدد کریو دارنگی سورہ سبا آیت نمبر 22 دو اجتماع مطالبہ کئی دی مشرکین دلیل سورہ سبا دو اجتماع سپارہ دو اجتماعات وَلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ويرى مدد کیا کسان
چه تاسو بی گمان کوئی بغیر دا اللہ نا چه دی را مدد کی اور آرسی لا یملکونا مثقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض واقدار ندی دیو ذرین براو نخکتا ہیس اختیار نشتے دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 40 سالو اختمہ دو اجتماع سپارہ قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ما توقع عيسى پیدا کری دی جسمکنا ام لهم شرکن فی السماوات یا دی اللہ برخا برا سمانونو کے سدلیل خوقعی کنا دی سے پیدا کری دی دلتا مطالبہ دلیل کئی دا مشرکنا ارونی ماذا خلقو من الارض ما توقع عیسى پیدا کری دی دزمکنا ام لهم شرکن فی السماوات یا دیل اللہ برخ برا اسمانو کے راڑی ما تیو کتاب مخید دینا سمطلب دلیل وحی راڑی شدا مددگاران دی او اثارت من علم یا سنخاد علم دا پخوانونا یعنی دلیل نقلی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ او سوک زیاد گمراہ دے دا چان چرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا حقا سوک چه قبول کیانشی کولے دلت روستر قیامت وهم عن دعائهم غافلون وإذا بطان رامدت کول وهم زمیر زویل قولو دے ونون سر جمل زویل قولو دے پار رازی وهم عن دعائهم غافلون او غید غید بلن دینا خبرا اللہ وی نا خبر دے وی نسمال موتا ثابت دا مڑی اوری قرآن سوئی اوتا سوائی سڑیا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون غدا نیکان بندگان درید بلن دینا خبرا او سالک ہوئی ہر کے خواہی یا خدا خواہی بسار نیست دردست خلائق خیر و شر سچ غواری بچی دا اللہ نو غوارا نو مخلوق لاس کے خیر او شر نشتے ہر کے خوانا دا غیر حق رائے بسار نیست در عالم ادو گمراہ تار او چه بید اللہ نبل چاہتا چگوئی بچیا دا غنا زیاد گمراہ عالم کے بل سوک نشتا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً او کلا چه پورتا کریشی خالق شیبا دا نیکان بندگان دے دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین اوی با ببرنا دی باندی منکر دائی تروی تاس تا چاویلیو چه منگا رامد کے موکو نا خبری من ندی ویلی منگا سا خبری استاس دا بلنینا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلا جلستیشی دیبانی زمانگ آیاتنا واضح وَاِيَا کسان چه کفر کردے حق تا کلا چراغ دیتا نو دیوئی حاضا سحر مبین داد جادو خارا زجر ورکی بے انکار رسالت ہم یقولون افتراہو یا وائی دی جوڑ کردی لرا نبی علیہ السلام نظامنا وایا کما جوڑ کردی دی لرا نو تاسو حقدار نئی مالا دا عذاب دا اللہ نسشی او دا اللہ خپو دے پاگا شتاتو ننو دی پاگی کے کفا بی شہیدن بینی و بیناکم کافی ہے اللہ گواہ بنین زمان میں تاسو کے او دا اللہ دے بخون کے مہربان قل ما کنت بدعا من الرسول نفذ علم غیب کئی دے پیغمبر پاکنا پیغمبرا نے مزرنا شنادا انبیاء علیہ السلام نا بدعن بیدالین کے معنی دا ناشنا والی و نوی والی
بدعت تاو بدعت زکوی دا پا دین کے نوے کار دے وای پیغمبران نعمت ناشنا دا انبیاؤنا وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم او زنم پوئیگما چه سبکی ما سرا او نپوئیگما چه سبکی گی تاسو سرا دنیا کی ما تا پتا نشتے چه خپل مرگ باندے بامرما کنا دو چاد اللہ سب امرما کنا پروڈ باندے بامرما ما تا پتا نشتے وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتا نشتے چه سبکی ما سرا او سبکی گی تاسو سرا زان نیم خبر ان اتبعو الا ما یوحا الیا زتابی نیما مگر دائی چوائی گولشی ماتا او نیما زن مگر یرونگی خیارا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ویا خبر را کئی مالا کوئی دا قرآن طرف دا اللہ نا او تاسو کفر کوئی پدے او بیان کری پدے باندی او بیان کرن کے بنی اسرائیلونا علا مثلی بمثل دے چھ موسیٰ علیہ السلام اندگا سے بیان کرے تورات کے اندگا سے وا لگا سورہ بنی اسرائیل دوے میاد کی تیر شویو چھ تورات کے اندگا دیگن تی مسئلہ وا فآمنا نوغمن لیودا مسئلہ او تاسو زان غٹ گنید دینا ان اللہ لا یاد القوم الظالمین یقینا اللہ توفیق نورگئی قوم ظالمانو تا وقال الذین کفروا للذین آمنوا او آیا کسان چه کفر کرے مومنانو تا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ کوئی دا مسئلہ حقا دا خیر نبائی مکشوی دائی زمانہ دیتا حافظ ابن کثیر پا دیتا باند ذکر کئی اغوئی اما آل سنت والجماع فیقولون کل قول و فعل لم یثبتان صحابہ فهو بدعتون ہر قول و ہر فعل چه صحابون ثابت نینو بدعت دے لأنه لو کان خیرا لسبقونا ایلے زکا کداد نیکای کاروے صحابہ بدمون نمخ کے کرے ہو اہل سنت والجماعت چاہتا ہوئی آگا چاہتا چاگئی ہوئی کد نیکای کاروے دا بدعت نو صحابہ بدمون نمخ کے کرے ہو چاگئی ندے کرے نو دا بدعت تے دائی رالل منگ اخلی سنتیو سنت دخل کن حالی دے دا اہل سنت من سخبر دے وَإِذْلَمْ يَحْتَدُوا بِهِ او کلاچ دئی لار نموندا پدے نظر دے چوائی بدئی آدائف کن قدیم دادی دروخ پکوانی ومن قبلی کتاب موسیٰ او مخی دینا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام کتاب موسیٰ مقدم خرا من قبلی خبر مقدم امام و رحمہ حالان دی امام و رحمہ بدا سے آلگج پیشوا میرا بانی وہذا کتاب مصدقون او دا کتاب تصدیق ان کے دے پجبا ربائی باندے دے پارا چھوئے ریا کسان چھ ظلم کھڑے دے وبشرا للمحسنین حکمت نزول قرآن چھوئے ریا کسان چھ ظلم کھڑے دے او زیر دے دے پارا دے نیکانو یقیناً کسان چغوی رب زمانگا اللہ دے اور بیا کلا قدر دل پا دے باندے سم استقامو بیا کلا قدر دل پا دے باندے حضرت عمر سفیان بن عمر ثقفی ہوئی ہے لا رون روان ثالبے چلن بڑی گنتی چلول نکیو چیوزنی ایمان راڑ بیا کلا قدار دے نبی یرا پا دیبان دے نبی غم جنشی اولائکا صحاب الجنہ دا دی جنتیان اور دی ہمیشہ بھئی پا دیکھے بدلہ ورگشی بما کانو یعملون پاگچ دی کئیو ووسین الانسان بوالدے احسانا حکم گڑے منگا انسان تا دمورا پلار سر دخی گڑے چھ مورا پلار سر بخکے
نو مور پلار ستا بدنی ستا د بدن تربیت کړي نو چې ستا روحاني مور پلار ستا د روح تربیت کړي نو بدن او روح کې خروج قیمتي دی تا ته د خدای کتاب خېل ته به هغه تابعداري نه کې حملت امه قرآن پورته کړی د لرا مور د په تکلیف په ګېډه ګرځولې د لرا مور د په تکلیف او خود د په تکلیف وحمله وفصاله 30 شهرا ودویم حمل نه مراد دی په لاس کې لا بول ځکه یو حمل مخکې تیر شو او تاسیس اولاد د تاکید نه نو معنا دا وحمله وفصاله 30 شهرا لاس کې لا بول دی بچی او د پاینه جدا کول دی بچی 10 میاشتې دي او حمل پلاس کے لبولو پا مانا رازی لکہ سورہ مریم آیت نمبر 27 فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَا تَعْمِلُوا رالا حضرت مریم بدی بچی سرخ بل قوم تا چلاس کے لبولی بچی لرا حمل پلاس کے لبولو لاس کے لبولی بچی لرا دارنگی اکتو باندی ابن عقیل ذکر کئی یا لیتنی گندو سبیان مردان تحملن زلفا و حولن اکتا چزل ابولم زلفا وینزی او کال پورا نو دلتا حمل مراد پلاس کے لبول وحملو وفصالو 30 شهرا او پلاس کے لبول دی بچی او دا پایون جدا کل دی بچی 10 میاشتی دی نو 10 میاشتی 2.5 کال شو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدرسات 2.5 کال دا حتی اذا بلغا شدو تردی چکلا ورسید زواغای دی مرتا ورسید سلویختو کالو تا سلویخ کال تا سڑی ورسید دا عقل و بدن و اندامون عرص برابر شی بیارو زوال رازی قال ربی اوزینی انا شکر نعمتک اللتی انعمت علیان دے واربا زما مالا طاقت راکی چه ده شکر حکم استاد نعمتا چه تا کڑوے پا ما باندے او زما پا مورا پلار او زا عمل حکم انیگا چه وقتا غیلارا واصلی لی فی ذریتی او اصلاحو کے مالا زما پا اولاد کے ذرا گرد ما تاتا او زیمد غالا کی خودن کو نا تاتا اولائک اللذین نتقبل عنهم نو دا کسانی چه قبلو منگل دینا خیستا عمل چه دی کڑو ونتجاوز عن سیئاتهم او تیرے بو گمگا دید خطایانونا دید گناہونونا فی اصحاب الجنہ هم فی اصحاب الجنہ نو دیوی جنتیان دیوی بجنت کے وادر اشتیاغ دا چه دی سرے وادر کولشی والذی قالا لوالدیه او دویم قسم انسانان دی چغنا فرمان دی او آغا سڑے چوی اقبل مورا پلارتا والا کدی تاسو لا تاسو ما یرویو چیزب او خلشم بیا او تای سراتی رشوی پیڑای زمان پخوا نو اغی کم دی ای کل رانل وَمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهُ او دغا مورا پلاری فریاد گئی اللہ تا او دیزوی توی لکا آمین وحلا چیمان راڑا یکن نوا دغا اللہ درشیا نوائی دے ما دا اللہ ساتیر الاولین نلیدہ مگر کسی رنبانو داغا کسانی حق علیہم القولو چھو لگے دا پدائی باندے نادا صاحب فی امانین او دنو شپا ٹولگو کے چتیر شوی مکے دین پیریانو بنیانونا انہم کانو خاسرین یقین دی تاوانیان وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا او دا پارا دہر یو تن کلن کی تنوین عوض مضاف معذوفانا لِكُلِّ احدین یا لِكُلِّ قوم دا پارا دار یو قوم درجی دانا چدی اکڑا
او پورا ورگی دی لرا بدل دا عملونو دی وهم لا یظلمون بدئی بزیاتے انکلیشی ویوم یعرض الذین کفروا علی النار او یاد کا غورز پیش بکریشی آکسانو چاہی کفر کردے پور عذابتم طیباتکم ورطبویلشی عذابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وڑی تاسو رام مستایستاسو خوشحالو ستاسو پجوند دنیا کے چاہ مستائی وی خوشحالائی وی اغی گمراہ کری دخوائی دو کتاب نے وارو لی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها او تاسو فائدہ اغسطوا پدی دنیا باندی تاسو دنیا پور انخطی ہوئی دخوائی کتاب در نپاتے ہو فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ نو دا ساتھ سزا ورکولشی تاسولا سزا ذلت تاکو دنیا دے لگٹل چیز پی عزت من شما دخوائی کتاب دے وطا پرے خودے ہو نن بد زلیلکم اللہ وی اس بات دا عذاب قبر فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ نن رازی سزا ورکولشی تاستا عذاب دو ذلت دو پسوب دائی چه تافزان غرگن پسمکا کے نامناسب ہو بیما کنتم تفسقون او پسوب دائی چه تاسو ایمان تم کی حکمون دا اللہ لا دخوائی کتاب دے شاعتا گردو لے وَاسْكُرْ أَخَا عَادٍ اس حالت دا عادیانو ذکر کئی چاگئی دا شبے کڑوی اگر آگئی تباشو یاد گیا دا دیانونا کلے چوی ارو خپل قوم بالاحقافی پاگا شکرولی و تانگی پاگا ڈیرا کا ڈیرا کائی و تانکی وقد خلط النظر او تائی سرا تیر شوی دی اراول مخی ددنا اور سودنا پدی خبر باندی اللہ تعبدو الا اللہ تیر شوی دی اراؤن کی مخی دنا اور سودنا پدی خبر باندی چھے عبادت مکوئی بید اللہ ندبل چاہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیاریگما پتاسو دا عذاب درد لوئینا وی دیار آلت منگتا دے پارا چواڑے منگا زمند مددگارانونا نوراڑا منگتا عذاب چھتا منگا یارید آگینا ان کنتا من الصادقین کہت درشتنونا راڑا عذابو قال انما العلم عند اللہ نفی تصرف او نفی علم غیب دا پیغمبرنا نویل با پیغمبر بے شکا علم دا اللہ سخا دے اور رسوم تاسوتا آغا احکام چزلے گلے شویم پاگی تاسوتا ولیکنی اراکم قومن تجالون لیکن زوین ما تاسولا قوم جاہلان نا پویا فلما راو عارضان نکلا چولی دے دی عذاب لرا بشکل وریا دے مستقبل عودیتیم چه مخبر آڑی الگاڑی دائی چه دائیوی باران بوشی وریا درالا خلون وراو بایگی قالو هذا عارض ممترنا نوری دائی دا وریاز دا ورہونکی دا پمنگ باندی باران نو هذا عارضن نکر دا منترنا دای صفت او صفت معرفہ دا حالانکہ موضوع صفت کے مطابقت ضرورتی پر تعریف و تنقید کے عدلت مطابقت نشتے اور نوحات وی مطابقت ضروری ہے قاعدہ نیم ادارتا ہوئی قاعدہ اصل کے دادا چھ مطابقت ضروری پا اسماء صفتیوں کے اور چکل اسماء مخصوصی نپائی کے مطابقت ضروری ہے سیوتی خصائص کی لکھ لیے قالو هذا عارض ممترنا نوی دای دا وریاز دا ورون کی دا بمونگ باندی باران بلکہ داغا دے چھتاسو تلوار کوئی پاگی باندے ریحن فی عذاب علیم بعد دے سلائے دا بدی کے عذاب دردناک نبی علیہ السلام چکل وریاد برالا
نو دنه بتاو بار بتاو وارخطا باو نو چې کله به باران شروع شو سر به سرتور کا باران ته به ودرېد او خوشحاله به شو او وی به په ډېرو قومونو باندې عذاب په وریځ کې راغلی نو هسې نه چې عذاب پکې راشي تدمرو کل شیء چې هلاکو به هر یو شی په حکم د رب د دې باندې نو ګرځېدل دایه چې نشي لیدې مګر ځایونه د دایه او دارنګې بدله ورکوو موږ قوم مجرمانو ته ولقد مکناهم فی ما مکناکم فیه او تای سره ځای ورکړو موږ دای لره په هغه ځایونو کې چې ځای نه درکړی موږ تاسو لا هغې کې وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده او ګرځولي موږ هغوی له غوږونه سترګې او زړونه نو فایده ورنکړه دوی نه غوږونو د دوی او نه سترګو د دوی او نه زړونو د دوی هېڅ شی اس کانو یجدون بآیات الله دیو اجنا چې د انکار کو پایاتونو د الله او نازل شو په دوی باندې ما کانو بی استهزئون سزا ده چې دوی ورپورې ټوکې کولې ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى او تای سره هلاک کړي موږ چار چاپېره ستاسو نه د کلونه او بیان کړي موږ دلایل لعلهم یرجعون خامخا چې دوی راوګرځي فلولا نصرهم الذین نو له امدادونه کړو دوی هغه کسانو د دې عادیانو ولې امدادونه کړو د دې عادیانو هغه کسانو چې دوی نیولي وو بغیر د الله نه قربانن الها د پاره د نزدېکت مددګاران قربان حال د آلیات مفعوله د اتخذو یعنی تقربو الالله چې دوی په الله ته نږدې کېدل ولې امدادونه کړو د دې عادیانو هغه کسانو چې دوی نیولي وو بغیر د الله نه د پاره د نزدېکت مددګاران چې دوی موږ بابا لمن نیولې ده او دوی به مې خلاصوي بل ضلوا عنهم بل گروپ شو داینا وذالک ایکم دا دی دروغو وما کانو یفترون چودی جورم کیا غیلا وصرفنا الیک نفرا من الجن ترغیب الى القرآن نبی علیہ السلام دو کاز میلے تتلیو او دید پارا چلد اسلام تبلیغو کما واپس راته وادي النحله مقام کې نبی علیہ السلام نثار مسکو او په دغه دور کې پیریان اسمان ته بختل الله چې بس حکم ملائکو تاکو نو هغه بواوري د دنیا تبرال نجومیانو تبوي چې سبب ادا کار کیږي سبب ادا کار کیږي نجومیان به یو رښتیا او شل ور سره دروغ کړل او خلقو تبیوی پدی بے خلق گمراہ کول چکلا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گا دا غی تلل اسمان تا بند شو او کبتلن شغلہ بو اور پسی راتلا خپل مشر تراجم شو مشر ورطوئی یا دا شر راده شو دنیا کی اللہ عذاب را لیگی یا اللہ پیغمبر را لگلے شرن ورید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا تاسو گرزی دنیا کی او گوئی دنسیبین علاقی پیریانو اوگئی تا صبح تحاما والا شوا صبح تحاما تقریبا 1500 میل اپلنا او دقا سی اگدگا چاہی کی مکہ طائف دا علاقی دی سڑے چه طائف دا طرف نرازی مکی مکرمی تا نو دو لاری دی یو دا ہدا لار دا او بلا دا سیل دا سبیل سیل نو دا ہدا پا لار چه رازی وادی اللہ نحلا مقام رازی برا غر دے او کتا سکن دی او کجور بوٹی لگی دی نبی علیہ السلام غزائی کی قرآن وی پیریان راولی دی او قرآنی اوریدلے
لږ ساعت قرآن اورېدلی هغوی ایمان راوړی دی او بیا خپل قوم یری او ځي هغوی ته مسله بیانوي او دعوت ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ ته قالوا وَسَرَّمْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او کلا چراوارو منگا تاتا یو ڈلل پیریانو چگوگی کی خود قرآن تا نو کلا چد یازر شو نوی چپ شای چپ قرآن لراولی دی قرآن وارید وی انسی تو چپ شای چپ داسی چپ شای لکا گٹھا دورا پیدا دی کچھ قرآن وارید بس غلی دی اتا د خارنا پیدا ټر قرآن بویلی چی اتا بٹریگی لکه پا شکال دی چینده خو وَسَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او کلا چراوارو منگا تاتا یو ڈلد پیریانو چواگی کی خود قرآن تا نو کلا چی حاضر شو نوی چپ شای چپ فلما قضیانو کلا چی پورا شا قرآن واللہ الہ قومی منذرین اگردو در اخبر قوم تیارو ان کی لانل اخبر قوم یارو قالو یا قومنا نویدی واز منگا قوما منگا واردی او کتاب انزل من بعد موسیٰ چنازل شد پس موسیٰ علیہ السلام نا دا خود عیسیٰ علیہ السلام نا بعد آگلے خدای موسیٰ علیہ السلام ذکر کولی یا داو چه دی موسیٰ علیہ السلام پا دین باندیو یا داو چه تورات مشہور و ندی وجن ذکر کر قالو یا قومنا نویدی وازما قوما منگا وارد یو کتاب چرا لے گلے شد پس موسیٰ علیہ السلام نا تصدیق کونگے دا چمکی دینو دی یادی الالحق اللہ خیب طرف حق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ او بطرف دلار نیوی باندی پخوا یو مولار آگلو او زان سرے دا جلالین راوڑو چه سبا اعتراضو ناکوم شاگردان راگلیو پنجپیر تا نو اگر آگے چا شاگردان با بوزما او اعتراضو نبوکم چراغی پڑنبای رد بحر ناستو غوگی خیو خوندی ورگ پا دوی مرد پیزار زای تر آگئی او پا درائی مرد پا درس کے ناستا ویمان چه بکم اعتراضون دشپی جوڑ کرل چه سبا بدا کم ادا کم شیر قرآن چه بدرس کو چه ترجمه بیوکڑا گا اشکال بطور ختم شو زمان توارو زای پا که پاتی نشو ویچه بدره مرد میں قرآن واوری دا نخکت دا غر تلالم دی بوٹو کی کین آسم اپا چوکو میں اجالل چه شکر دے اللہ چه زد پنجپیر تراؤستما اینی زو بکم و کند کتر باندے سارو ما مونکو دا اللہ کتاب نو آوری دے مونکو نو خبر چه دا داسی کتاب دے چه زلگے لارے گئی دادا سی کتاب دے جسام لارا خی پیریانو اور دلے غیلال لو قوم لدعوت ورگئی یا قومنا عجیبو دائی اللہ وازمنگا قوما قبول دیاو گئی دائی دا اللہ وآمنو بی او ایمان راڑی پتا بخنبو گتاو ساد گناو مستاسو ویجرکم من عذاب علیم او بچ بکی تاسو دا عذاب دردناکنا ومن لا یجب دائی اللہ آغسو کو چاہتا بردیاؤن دائی دا اللہ نیر اخلاصی دنگے پس مکا کی او نبوی دلا بغیر دا اللہ نسوک دوستان اولائی کفی ظلال مبین دا کسان دی پر گمراہ اخیارا کی اولم یراؤنو آدین گوری یقینا اللہ ذات دے چه پیدا کری اسوان اور زمکے اور نظر ستڑشوئے پر پیدایشت دیوان دے نو آگا اللہ ندے قدرت والا لائیو یالموتا پا دے خبر آوازی چی جواندی کی مولا را اولی ندے بلا بے شک قدرت والا دے لائیو یالموتا
شمړي ژوند کی دی من نه دنو انه على كل شيء قدير او دا الله د بارشي باندې قدرت والا ويوم يعرض الذين كفروا على النار او یاد کا راز چې پیش وکړي چې هغه کسان چې کفر کړل په وره علي صاحب بالحق ورته شي ان دا رشيانو وای دی بشکا قسم دی زمونږه پراب وای الله نو سګي عذاب په سودای چې تاسو کفر کو فاصبر کما صبر العزم من الرسول نو صبر کوا لکه چې صبر کړی متنا ګلان بیاونا ولا تفاجل علی لهم او تلوار مګوا دایله بدوایی ورته مکوا کانم یوم یرون ما یوعدون گویا کی دی پاغر البانی چوینیا چه دی سروا دکولو شوا دی بواخنی تیرکڑی مگر یو ساعت درازنا بلاغون دا صورت در سولو دے فحال یو لگو اللہ القوم الفاسقون نا لاکی گی مگر قوم فاسقان سورہ مومن نے مضمون روان کرو چیو اللہ را مدد کری یو اللہ تا چگوئی او بیا پا دی باندی یوون شبہات دا مشرکینو او داغی جوابونا شبہات او داغی جوابونا ذکر کر مخیوائے بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاءهم ومنهم من يستمع إليهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا
كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد مدنی سورت دے نزول کے 95 پس سورت الحدید نا نازل شوئے دے اور ترتیب دے سورتنو کی وصل و اختم دے 47 نمبر پر سورہ خافنا ربط دی سورت دما سبق سرا مخی صورت کی مسئلہ توحید ثابت شوا اور شبہات دا مشرکین رد شو نچار کلا مسئلہ ثابت شوا اور دی شبہات دفع شو بیان نمانی ندی صورت کی ہوئی جہاد اور سراؤ گئی ندی صورت کی حکم دی جہاد اور دی وجن اور پسیرانو یا مکی صورت کی دعادیانو ذکرو کو چاگئی غیر اللہ را مدد کرو او غی اخلاص کری ندی دا اللہ دا عذابنا نو دی صورت کی اعمال صالحہ بیانی چاگا سبب دا نجات دا عذابنا چھ بل سوک دا اللہ دا عذابنا نشی خلاصو لے فاعمال صالحہ و بعد عذاب نخلاصے گے یا مکی صورت کی دا عادیانو تباہی ذکر کرا چھ عادیان تباشوی ہو نو دی صورت کی اصل مسئلہ ذکر گئی ہو چھ داغی دو جن تباشو چھ غی فعلم انہو لا الہ الا اللہ دا مسئلہ نمان اللہ نو ذکر آگئی تباشوی دی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پاغسلور قسمت نہرونو باندے شاغسلور قسمت نہرونو آپ دی صورت کے ذکر کری فیا انہار من مائن غیر آسنن پلا سمایات کے داول صورت ترغیب جہاد تا احوال دا منافقینو ترغیب ورگئی جہاد تا او احوال دا منافقینو بیانی ورئی میانس کے خبرکم انشاءاللہ 18 تاریخ باندے وہ اجتماع روجا نمانگل روز دا منگا 9 بجے انشاءاللہ آخری درس شروع کرو اور کوشش بردکم چی یولس نیمو لختمی دویم دا زن سرولی کئی وڑا دورا منگا دا اختر نباد شروع کرو اور زمنگا وڑا دورا اگا تقریباً یو افتائی اتر ازے نمونگا پا 25 مئی باندے تو منگل پرز وڑا دورا شروع کرو اور پا 2 تاریخ باند 25 اپریل باندی با شروع کرو 25 اپریل دا منگل رز اور پا 2 مئی باندی دا منگل رز من با وڑا دورا ختمو
انشاءاللہ وڑا دورا بمنگا پا 25 مئی دا منگل پرس شروع کو اور پا 2 مئی باندی بمنگا دو وڑا دوری اختتامی سار نا لاس مجدہ اتا رازی بزمنگا 25 اپریل باندی با شروع کو اور 2 مئی باندی بے ختمو تقریباً دا اتا مرض باندی با بیا منگا اختتام کو چاہی کہ منگا طریقہ دا فهم دا قرآن کریم خیو اور طریقہ دا تفسیر خیو آم مختصر دو رئی اگا منگا گورو چه دا پنجاب مرگری نو بیا منگا اردو کے آگا وڑا دورا کو اور چه دا پنجاب مرگری نو بیا پختو کے کو خو اردو کی منگا کوشش کرو چه وڑا دورا منگا پا اردو کی کو دا دیر پارا چه دا پنجاب مرگرو تا ہم فائدہ ہو رسی نو وڑا دورا منگا پا 25 اپریل شروع کرو اور پا 2 مئی باند بے ختمو اتر از با وڑا دورائی چه وڑا دورا ختمشی انشاءاللہ نو وار پسی پا 3 مئی باند با منگا دا دور حدیث دا افتاء اور دا مدرسی داخلی شروع کرو نو بیا چه داخلی ہوشی نو داغینا بعد بیا منگا سبکونا شروع کرو نو پا 18 تاریخ با انشاءاللہ منگا ختم کرو 9 بجے بز سبک شروع کم او داگا یولو صبح تقریباً زبا کوشش کم چه منگا اخیری دعاو کو بیا وڑا دورا پا 25 اپریل با شروع کرو پا 2 مئی بے ختمو اتا مرض باندی با وڑا دورا ختمی گی ہے کہ صرف طریقہ دا فهم دا قرآن کریم و دا تفسیر اگا منگا خائیو اگا اردو جبا کی ہوچے کارا پنجاب والا سوک نہیں نو بیا پختو کی کو یعنی اگا اردو کی جدید پارا چے پنجاب والا تو ہم فائدہ ہو رسی سورہ محمد کی ترغیب ورگئی جہاد تا ترغیب جہاد تا و احوال دا منافقینو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آگا سان چاہی کفرو کاؤ بنشو دلار دا اللہ نا ظل آمالہم برباد دی عملون دائیو سورت 2 سیرے اولا یہ 17 آیات پورے او پدی کی ترغیب جہاد تا اب یاد دویم ایسا داغین شروع کی گیا ہے کہ احوال دا منافقینو والذین آمنوا وعملوا صالحات آگا سان چغی ایمان راڑا ملیو کرنے کا ایمان راڑا پاچ رالے گلشے پا محمد علیہ السلام اوالان کے دار اشتیاد طرف درب دینا کفرانم سیئات لر بکی دینا دی مصیبتنا واصلح بالم و درس بکی دی حالت لرا ذالک بیان اللذین کفرو دا دید وجنا چاہ کسان چی کفر اکڑنو غی تابداری کئی دی باطل ہوا کسان چی ایمان راوڑے غی تابداری کئی دی حق دی طرف درب دینا کذالک اضرب اللہ للناس امثالہم دارنگی بیانی اللہ خلقتا امثالہم انجام دی اعمالو امثال دی یعنی انجام دی اعمالو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَلَاچ مخامشید کافران سرا فَضَرْبَ الرِّقَابِ یعنی فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ وحی دیلا پسٹنو باندے سٹ واللہ وحی حتی اذا اسخنتمون تردی پوری چه کلا تاسو دلدل کئی دیلا را فشد الوساق نکلک کئی تڑل فَإِمَّا مَنْ نَمْبَادُ قیدیانی کئی فَإِمَّا مَنْ نَمْبَادُ یا بیا احسان دے پس دینا او یاتنا فیدیا غستل دی ستاسو خوخدا حتی تزال حرب و زارا دا متعلق دا ضرب الرقاب و حیئے تراغی پورے چکی دیا لی حرب پل سامان لرا او زارا
سامان لرا سامان د شرک سامان د جنگ مسئله دادا چې کافر د مسلمان په ملک کې اوسیږي دا هغه وینه په شان د وینې د مسلمان ده او دا هغه مال په شان د مال د مسلمان دی او جزیه به ورکوي او وسله به نه ساتي ځان سره دا نه چې د هغې بې صاحبه د وسلو ډکي لولو تاخانې به پکې جوړې کړي ولو یشاء الله ذلك خبرهم دارنګ دا ولو یشاء الله لانتصر منهم کغواړي دا الله بدله به اخیستی وای دینا ولکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن ازمائش کوي الله د بعض ستاسو په بعضو باندې هغه کسان چې وجل شو په لاره د الله کې فلن یضل اعمالهم برباد بنو کی الله د یعملون سیادیم زرده چې توفیق ورکړي دی جرا الله ویصلح بالهم او درس بگی دی یا حالات او دن بگی دی لگا جنتون تا عرفا لهم چه مزین کڑی دی دی لگا دی پارا عرفا زینها کیا خوشبیا کڑی دی دی لگا دی پارا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کتاسو امداد کوئی دین دا اللہ نو امداد بلکی اللہ ستاسو ویثبت اقدامکم مضبوط وکی ستاسو قدمونا آگا سانچ کفر وکا فتح اللہم نو علاقت دی لراواز اللہ آمالہم او برباد شو عملون دو دیو واز اللہ آمالہم برباد کری دی عملون دو دیو شیخ القرآن بھئی وی حضرت سے بھئی چه سڑ گیا سارا عمل اس وجہ دا ٹول عمل برباد شو ذالکا بیانم کریو ما انزل اللہ دا دید وجنا چلی بدگن چرا دے گلی دی اللہ فاق بطا عمالہم برباد کری دی عملون دا دیو افلان یسیرو فی الارض استفیفو دای نگردی بزمکا کے نو گوری سرانگ شان جام دا کسانو چمک کے دای نو دمر اللہ ولی ملاکت واچو اللہ پا دای باندے او دا پارا دا کافرانو امثالوها پشاند دینو با عذابونا ذالکا بیان اللہ مول الذین آمنو دا دیر وجنا چه اکینن اللہ دے معاوین دا کسانو چی ایمان راوڑے دے او کافران چی لا مولا لهم نشت معاوین غی لرا اس بشارت ان اللہ یدخل الذین آمنو یقینن اللہ دنگیا کسان چی ایمان راوڑے عمل کڑے نیک جنتون تا چی بئی باز لاندی دور داغین والے ہوا کسانو چی کفر کرے یتمتعون سکاخلی ویاکلون کما تاکل الانعام او خوراک گئی لکا چی خوراک گئی ڈنگر والنار مسواللہم او زائد دی دے دا سے خوراک گئی لکا زناور شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتون اولیگی ظلم ادرسائی جوڑا نو پا غرض باندے مزدور نه پیدا کېدو نو شیخ القرآن مصری تاوی ویتا خیر دے کار کو او تالا گٹا سمت بزدار کو من مزدور پیدا باندے نو مصری پا کوازاو اغا کار کو او شیخ القرآن باغتا کوازا ڈککڑا دا گٹو بیا بے ٹاٹکی راڑ دا سمتو اغا بے واتا کی خودو دوادری ٹاٹکی بے واتا ڈکڑا شیخ قرآن وی زو لاری ما او مصری کار کئی پدی که او جیب راگے او دما خواہ کے ادرے دا یا سو کساتے نے پین شرٹ کے راکوز شو وی ما بورڈ لگو لے مدرسہ دار القرآن وی چاہیے تے او کہتا دا وی ما تو ای چدا دا چا دا وی ما چدا زما دا وی ما تو ای چخوا
دا مرز استاده مایاو وی سوره فاتحه در لدرزی مایاو وی تو آیتا ما سوره فاتحه شروع کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سوره فاتحه میں ہوئی دیو بلتاو خاندل راو خاندل ایو مولی سب سوره فاتحه ازدا کردی دا خان گزاره بے پکیگی اپا دی بخوری دکر دا دو ملائی چه چولی اکو ناٹی پا گراوتی نو دتا خدا ملا سر بلکل ساده خیاری ادے وی اندے پیست پوئی شیر قرآن وی ورگا زبا خوخشم کو شیر قرآن وی ماتے نا تاپوسو گا شیر تاسو سنگا راگری وی منگا یو محکمہ دا ویلی جیٹ نو داغا محکمی کسانیو او منگا پکلو کی گرزو او منگا کلو دا لاری او کسی او دا کلو اصلاح کرو دا زمانگا ڈیوٹی دا نیما دا مسلمانانی کی اندوانا وینا مسلمانانیو ما خط تاو چا دا کلی اصلاح کوئی و تاو سر اصول شتے دا کلی دا اصلاح وینا دیگی اصولو تا ساجت دے اما بغیر دا اصولو کو اصلاح نکی اور دا مسلمانان یہی نو قرآن کے دا سے صورت سے چاہے کہ دا کلی اصلاحی ویدہی چمون سے خبر مولیان نہیں ہے میں مسلمانان نہیں ہے عجیبہ خبر آوا چڑون روح توی رازتا تلا رخیما چھتاس تخبل اصول ندی معلوم دا قرآن اور دا کلی دا اسلام تاس با اصلاح سو کئی فیما تیوی چولے قرآن کی دا زشتے فیما آو قرآن کے مستقل سورت دے سورہ ویلیج ویلیج انگلیش کی وئی عربائی کے البلد وئی پختوں کے کلے وئی اور پائی کے دا کلی دے اصلاح اصول خود لے دی جس زائشتے چی کینو لگ ساتا ایماؤ دا جاؤ را دی دی باز ماد نکاح رٹو بٹھائے وا یانتے میرا استلو کٹونا آکی خودل ایمان تاوئی چہرے جیدہ صورت با منتاو نوائے چھ منگا اصولو لکو مارولی بیرو نواما وی سورا وقت کی براتا ہوئے ایمان تاوئی چھ شپک کالا کی وی دورا ٹیم خوچی نیشتے ما شپک میں آشتے کی بے ہوا وی نجی دا خون دیر دے ما شپک رازی کی بے ہوا شپک گانٹی کی امیلے شپک منٹا کی امیلے شم چه چالس شے ورزی نو آگے لنڈ امیلے شی آگے اگد امیلے شی وی ما تیوی جی نیم گانٹا کی راتا ہو آیا کھاپیانی اور قلمونی راواغستل اور ما وطا سورہ بلد شروع کو شاگے اولی که پدی کی اوالک زمین دیکلی معتبر خلقو او داد آگئی ملمانو ڈوڑائی بے آگئی سر خوڑا اوالک راگے چوی کہتے ہوا تاسو دلتے ناسی پلار میں در تا پتاما ناس دے تاسو دلتے وی آگئی ویتوی چی چپشا منگ چه دا مولانا سیب نسس دا کرلو دا منگا پدی دورا زمانہ کی نوزا کری وی اگر تایی چه مولانا سیب و زمانگا رشتہ دارم دے اور دس عرم چسو کینی نو بیاکتے نسلمی کی گی دکلو خوپلار میں پہ انتظار دے ویا ملمنو اتایی چه منگزو خوب دے شرط چه دے برا سر بیائے کدے نبیائی بیا منگ نزو اگر تاوی چه دے چه زبوزم و زمان پلار با پجامو کے نزائی گی دو خوشحال آئینا او تاسو موتا منتو که ایک زبا موتا واما زکا دے دا چا ڈوڑائی خوری نا حکمن سرلار نو خوشحال بشو یا لگو مو یا ملمنو میں مازائی چیزو زور سرکی ناستم بجیب کے اولادو دا غی زائتا
چې کېناستو هغه ډېر خوشحاله شو ډوډۍ هغه یې ولګوله په میز یې کېښوده بوفا سیسټم و او پلیټونه پراته وو کورسای مورسای ونه وی هغه یې وي چې ځي راځئ بسم الله کوي ما دې مېلمنو ته وي چې زه خو نه خورم ویې ولې ما که دا مې وخوړه نو ما نه به غویې جوړ شي ویې ولې ځکه ما چې الله وایي یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم ما خو اصل کې هغه دی ټوکه کړې وه نو ما یې ورکړه چې برابر هم کړم ما ورته وایي چې غویې په ولاړه خوري په ولاړه سوټه کوي بیا ما نه هم غویې جوړ شي نو وی دی یا پلیټونه کېښودله کېناستل دی کې کوربه راغې وی ولې چې ډوډۍ خورئ نه ما ورته وی چې دا مېلمانه زما مخکې ډوډۍ نه خوري ما له اجازت راکړه زه به لاړ شم دی به روټۍ وخوري وی چې جي خیر دی ته دی سره ایثار شه وی مېلمنو ته مې وی چې مېلمنو به تر دې پوره وه زه درنه لړم وی زه ترې روان شوم په میز ډوډۍ ایښې ده نو راواله ترې نو ځه هغه ځای کښېنه نو وخوره کنه چې په ولاړه ارامې لکه د غویي یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم وکأین من قریة هی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک او ډېر د کلو نه چا سخت دي په اعتبار د طاقت د کلي ستا هغه نه چې شړلې تا لره د کلي نه هلاک کړي موږ هغوی لره فلا ناصر لهم نو هغوی لره څوک امداد دي افمن کان علی بینة من ربه نو آیا هغه څوک چې هغه په دلیل باندې طرفه د رب د نه په شان د هغه چا دی چې قصه شوې هغه ته بد عمل هغه وتبعوا اهواءهم تابع شو دوی د هغې د خیالاتو مثل الجنة التي وعد المتقون صفت جنت چې وعده کولی شي متقیانو سره په دې کې راولي د اوبونه چې نه به وي بدبویه او نورې ولې به وي د پیل نه چې نه به وي بدل شوی خوند د هغې او نورې ولې به وي د شرابو چې خوند به ورکوي څښونکو ته او نورې ولې به وي د ګبین صاف نه او دی دوا په دې کې د هر قسمه نعمونه او بخښنه طرفه د رب د دی نه نو دې په شان د هغه چا دی چې همیشه وي په اور کې وسقوا ماء حمیما او څښلی شي په دی باندې اوبه ګرمې فقطع ماءهم نو پرې کوي د کولمو لره نو دواړه کله برابر دي ومنهم من یستمع الیک او بعض دینا څوک دي چې غوږ دي تا ته تر دې پورې چې کله د یوځي ستا د خوا نه وایي دی هغه کسانو ته چې ورکړل شوی ورته پویه ماذا قال آنفا دا سوی د اوسه دا دوی سوی وایي ټوکې کوي اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا دی هغه کسان چې موروالی الله دوی په زړونو باندې او تابع شوي دی د خپلو خواهشاتو او هغه کسان چې هغوی په سمه لار باندې روان دي زادهم هدی زیات بکي دی له توفیق وآتاهم تقواهم او وربکي دی له مقام د تقوا د دی فهل ينظرون الا الساعه نو د انتظار نه کوي مگر د قیامت شراب شي دی ته ناڅاپه نو بتائی سب آگلی دیت علامات دی قیامت فانا لهم چر دوئی دی لر نجات اذا جاتم دکرام کل چراغ دیت پن نصیحت دی فعلم انہو لا الہ الا اللہ اولا ایسا ختمی نو دعوی توحید پہ تفریقی فعلم انہو لا الہ الا اللہ نو پوشا شاندہ دے نشتے آج پورے کروں گے بغیر دا اللہ نا واستغفر لی ذنبکا اغوارا راول لی بوجھتا چھے اللہ مانا بوجھون اللہ رکھے ذکر پیغمبر کو گناہشتے نا وللمومنین والمومنات او دا پارا دا مومنانو سڑو مومنانو خضو
والله يعلم الله پوئیگی متقلبکم ومسواکم پزاید آوریدو ستاسو ومسواکم پزایدو سیدو ستاسو چستاسو انجام بسی ویقول الذین آمنوا ادلنا دویم ایسا او بدی کے احوال دا منافقینو وائی آگسان چی ایمان راو وائی آگسان چی ایمان راو رے اولین نازلی یو صورت نکالا چی نازل چی یو صورت محکمت مضبوط وذکر فی القتال او ذکر شوی بدی کی جنگ محکم یعنی مضبوط پخپلا مانا کے رأیت الذین فی قلوبهم مرضون نوینی با گسان چی زنائی کیوی مرض منافقات گوری با تا پشاند گتو دا سڑی چی بیوشی را گلی اغبان دا مرگ فاولا لهم نلائک دا دیلارا دا حالت چکلت وقت دا جہاد ہوئی با دیوار خطائیو طاعتن وقول معروفون وینال طاعت دا اللہ وقول معروفون وینال قرآن و سنت دا دیر بہتر دا خیر اللہم یعنی طاعت وقول معروف خیر اللہم فائزا زمن امر نکلا چی مضبوط شکار فیصلہ شوا فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم نکدائی رشتیاوے لوے اللہ تا وبدا غراد زید پارا فعال حسد من تولیتم تاسو توان لرئی ان تولیتم گواوڑی گئی تاسو چه فساد بو که ازمکا کی و تو قطی و رحمکوم او پریب ہے که اخپلو سل رحم اللہ را اولائک اللذین لعنهم اللہ دا کسانی چه پلانت کری دی را اللہ نو لفاسمم نکان کری دی اواندی کری استرگی دی نو آدھائی سوچ نگئی قرآن کے ہم علا قلوبنا فالوہا یا ظلم دیب تالی والے شوی دی تالی درید دی بد عمل انہا الذین تردو علاد بارمی گلنا کسان شرعیو گردل بشاگو شاگانو باندے انشاء تلوڑلے پس داغینا چی سرگن چدئی تحیدات اشیطانو سولا لهم شیطان خیست اگڑی دی دی دا آمال واملا لهم مولتی ورگڑی دی دا چد مویدینو مرگرتی آئی پر خدا پشالال شیطان وطدغا عمل خیستا کر ذالکا بیان نام دا دید وجنا چدئی چی دی وائی آگسانو تا چی بدگنی چرا لے گل دے اللہ یعنی قرآن سنتیو کو فی بعض الامر ذرے چتارداری کو گستاسو کو بعض کارونو کی واللہ یعلم اسرارہم اللہ پوہ دے دی کو پٹو جرگو باندے فکیف اذا توفتم الملائکہ نسرنگی آل بیو کلا چی روح اگلی دین ملائک او وید دی مکناو کناٹی ذالک بیانہم اتبعوا ما اسخط اللہ دا دیدو جناچ دیو تابداری کڑے دا چکو سکڑے دے اللہ وکریو رضوانا بدگنی رضامن تیارا اللہ فاہبتا مالہم برباد کڑی عملود دیو ام حسب الذین فی قلوبہم مرضون آیا گمان گئی آگسان چیز رضائی کدر مرض اللہ یخرج اللہ افغانہم چوبان باسی اللہ کینی دا دیو سمطلب دا سراغ حاصل و بغض دا خیال چاوا نخکارا کی اللہ با اخکارا کئیو ولا نشاو لارنا گوما گخو زمنگا خودلی و منگا تاک دیو نپی جندی و تا دی لرب نخو باندی ولا تعرفنهم في لعن القول او خامغا پی جنب دی لرا پلب لہجا لعن القول دے یا خبرنا پتری دا منافق دے واللہ یعلم اعمالهم اللہ پوئی دی پہ عملنا ولنبلونکم خامغا امتحان کو منگ بتاسو باندے
تردی پوری چه خیارا کمونگا مجاہدین ستاسونا وصابرین او کلکو دریدون کی ونبلو اخبارکم و ظاہر کمونگا ستاسو حالت چه پتاو لگی چه دا حق پرس دے و دا کلکو لال دے او دا باطل پرس دے و با ایمان دے ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر وکړ او بند شو کتاب د الله نه او خلاف وکړ پیغمبر پس دا نه چې سرګم شو تاییدات نو زره نشي رسول الله ته شي او زره چې برباد بکی دی عملونه یا ایها الذین آمنوا ومؤمنون اطاعتو کئی دے اللہ اطاعتو کئی دے پیغمبر ولا تبدلوا اعمالکم امو برباد ہوئی اخبر عملونا چھے پیغمبر پلار نزی اخبر اللہ والا جوڑے ان الذین کفروا یقینا کسان چاہی کفر اکر صدو عن سبیل اللہ اور بنشود لار دا اللہ نا بیاملشو دیوی کافران نو بخنا کی اللہ بخنا مون کی اللہ دیتا فلا تہنون مسستی گئیتا سب جہاد کے وتدو الى سلم چراغوائی لرسولیتا وانتم العلون یہی بتاسو چت او اللہ دتاو سرا ولیت رکم آمالکم او کم من کی تاسو لاملون استاسو بیشکا دا جوند دنیا لوبی دیو بس وَإِن تُؤْمِنُوا گتاسو ایمان راڑے وَتَتَّقُوا زان نمبر کے سستائنا دربکی تاسو لرا اجرن استاسو وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ بَنُغَارِ استاسو نمالون استاسو او گوغاری استاسو ندی معلوم لا او زور لگئی پتاسو نبخل باو کئیو وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ او وباسی کنی استاسو زرگی جسے بغزون وبا ختم شی ہاندم اولائی خبردار تاسو دا کسانی چراغ والی تاسو دیر پارا چی خرچو کی پلار دا اللہ کی تو داونا را بلل شئی تاسو دیر پارا چی خرچو کی پلار دا اللہ کی فمنگم میم خال نباستاسو نا سودی چی بغلو کی او چاچ بغلو کرنو بیشکا بغلو گدخ پل زان سمطلب چی دیر اللہ پلارا کی نلگئی اللہ بدل نور گئی واللہ الغنی ہوا اللہ ذبی پروا او تاسوی محتاج وانتم الفقراء اللہ بے پروا دے وانتم الفقراء او تاسو طول محتاجی اللہ تا مخلوق طول محتاج دے صوفیاوی الفقر فقری زمانوی فقر علوی نصب علوی دعوت آلا سزا اللہ تا محتاجم الفقر فقری او یو روایت کے راضی کاد الفقر ان یکون کفران نزدید فقر سدا کفر تورسی داغی فقر نمراد دے فقر الناس چه خلقو تا دزان محتاج اکڑی از خلقو نقواری دا با دی کفر تورسی او فقر اللہ اگا الفقر فقری فقر اللہ دما فقر دے مخلوق تزان محتاج اکوا واللہ الغنی واللہ دبی پروا او تاسو ہی محتاج او گواری دے تاسو نو بدل کی بڑی او قوم بغیر ستاسو نا ثم لا یکونو امثالکوم اب یا بنوی ستاسو گونتا کی سنچ تاسو سستی کوئی دا سے باغی یا سستی نے کئی صورت دو ایسے ہو اولا ایسا کی ترغیب الالجہاد او دویم ایسا کی احوال دا منافقین بیانول مسکو اب یا سبق وائیو